اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على طه وياسين وعلى آل ياسين الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أما بعد قال أبو الأحرار أبو عبد الله الحسين ابن علي عليه أفضل الصلاة والسلام ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة وقال أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام مثلي لا يبايع مثل بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل گران قدر جوانان عزیز خصوصاً ایمو قدرمن ایسو والا ایو والا کم کسان دی کم خدمتونه کوي تاسو او نور کم مؤمنین رغلی دی پروردگار علام تاسو نه دغه خدمات قبول وګرځوا د سبریخي لکه څنګه یو غاګ تاسو نه نرپڅولی وي هغه کوم غاګ دی هغه د جناتو نه یو आवाज کیږي نن محرم باندې څکله میاشت سرګند شي چوک आवाज کوي امام صادق علیه السلام یای اذا هل هلال المحرم څکله د محرم میاشتا روخیږي کله د محرم میاشتا بلند شروخیږي نشرت الملائکة قمیص الحسین وهو بالدماء وهو مغصب بالدماء امام دا صرف دا جمله یم بیا خپل موضوع طرف ته رسم شپږم امام یې ځکه محرم میاشت څرګنده شي ملایکې د حسین خط پرشان کی ځکه ملایکې د حسین هغه زوړ ټوک ټوک خط پرشان کی حالانکه هغه وینو سره بتا دی وینو سره رنگین دی دی واجنا مودا او د مشیا او تا پاته لګي خپل بصیرات سره زړو سترګو سره ځکه د حسین دغه غام هغه ته ورسیږي نه فضا د پر غم و پر سوشي غم د پرشان شي نمازه کوي له تاسو خوش قسمت یو هغه आवाज ته رسیدلې ده مو تاسو ته رسیدلې ده چې یو ولولار کې پیدا شوی دی جوش کې پیدا شوی دی نن مو تاسو راغلی یو د سید شهدا علیه السلام فرش عزا باندې ناسیو او د خپل اسلامی کال ابتدا د ژړا سره کوو او ژړا څه کومه دی هغه د زندګۍ نښه دی لکه څنګه یو بچی څه کله رحم مادر نه مور نه څه کله کوم بچی پیدا کېږي څه کله وژړېږي دا د دې خبرې نښه دی دلیل دی چې هغه زنده بچی دی ژړا څه کومه دی دا د زنده و خلکو نښه دی کوم کسان څه ژاړي کوم کسان څه وښې تلوي هغه روح زنده دی هغه وجود زنده دی هغه انسان زنده دی کوم انسان څه ژړا نه وریا دی کوم انسان څه زړه سخت شوی دی کوم انسان څه روح کې دغه عطوفت نشته دی دغه مهرباني نشته دی ورکې هغه انسان نه دی بلکې هغه د انسان لفظ هغه ته استعمالولی هغه قابلیت نه لري نه ځکه ژړا څه کومه دی مو اسلامي کال ابتدا څه کومه دی هغه نن ژړا سره وکړه امید یې نن محرم وي پته نشته کېدای شي نن محرم شي یا سبا محرم شي څو جملې وایم ما څه کوم دی محرم استقبال حوالې سره موضوع دی ډیر کام واخی چون ګرمه ده تاسو ته زحمت ازیاد ده
محرم استقبال داسې کوئ محرم استقبال ارڅوی داسې وکړو لکه مدینې کې شپږم امام کور نه محرم ابتدا کېدله امام صادق علیه السلام کور نه به د محرم ابتدا څه هلته کېدله بیبیانو به څه هلته محرم منع وکولو مدینې خلک یی چې موږ ته به اسمانه پاته نه لګېدله چې موږ به میاشته ولیدله موږ ته به دا اندازه نه لګېدله چې محرم کله دی موږ ته به پاته نه لګېدله چې محرم میاشته راغلی دی څرګنده شوي دی یا نه دی لکه نن موږ ته پاته نشته که نه آیا محرم یقیني دی که نه دی ناح کې څه وه ویله کله به د شپږم امام کور نه د حسین سورې آس کې شوې کله به د امام صادق علیه السلام کور نه د ورمنو ژړوانې آس کې شوې موږ ته به پاته ولګېدله چې محرم میاشته راغلله کله به چې محرم راغو امام کور کې به ژړا وچاته شوله دې وجې نه دې حالت نه به پاته لګېدله چې محرم راغلی دی بس محرم یعنی بیعت سے انکار کا مہینہ محرم یعنی پکار دی استقبال یې داسې وکړو صرف ژړا سره نه دغه وښې ډېرې مبارکې دي تاسې کومې وښې ته له وایي ارڅوی نن است د خپله اصلاح وکړو لکه څنګه هغه صاحب اوس ویله یوې شپې کې یوه شپه پرېږده لسم سبې ساعت څه کله خیمو نه اذان شروع شو حر بدن کې انقلاب راغللو یو طرف ته خیمې دي جنت دی بل طرف ته جهنم دی حیران دی چې کوم طرف ته لاړ شم ایمو تاسو اندازه کسا نن سو جوانانو ګران ورونو کسوی موبایل کې کسا یو طرف ته جهنم دی بل طرف ته جنت دی کنده سي دی کنه دی اصلاح د لاس پیوريزي دي او حسین کشتی و ان السفینه الحسین اسرا د حسین کشتی ډیره تیزه دی دینه مخکې کا گناه کې مبتلا وي دینه مخکې کا زنه بیماریو کې مبتلا وي کا زنه نشو کې مبتلا وي بهترین موسم راغللو ای حرغن ته لیاره ای حرغن ته واه راغلی دی هغه ټایم راغلی دی لاس ورځې ډېرې قیمتي دي لږ شپې ورته خیمان شه لږ غاږ ورته وکړه چې زهراز وي حسینه لکه څنګه لسم سبیسه د حور قبول کو اندا شیمایا قبول کا ویلې څه د مدینې نه د حسین چې کوم انقلاب دی امام حسین چې کوم خروج کړی دی امام حسین مدینې نه راوتی دی چی پاره راوتی دی مین مقصد څه پوره خلقي څه حکومت دپاره راوتی دی صحیح دی د امام حسین چې کوم قیام و دې کې سیاسي پهلویا شته سیاسي خرابیا ډېرې زیات وي سیاسي ډېر زیات مشکلات وو ویلې څه کرپټ خلکو لاس کې سیاست کرسۍ چې کومه وه هغه باطلو کسانو کرسۍ باندې ناست وو ناجایز کسان وو سیاسي مشکلات یې ډېر وو اجتماعي مشکلات یې ډېر وو ډېر زیات مشکلات وو امام حسین علیه السلام سے آخری جملې دي امام حسین علیه السلام یې انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی زه د کربلا ته ځکه روانېږم چې مکه ما امت کې اصلاح پیدا وشي مکه ما امت کې د پیغمبر امت یعنی د خلق مو تاسو د جوانان حتی د کورم جوانان خپل ځانونه ټیکي ژړا خپل ځکې دی فریادونه خپل ځکې دي دستو کې شپې تېرول خپل ځکې دي لږ سوچ وکړه چې د لاس ورځو کې به زه کومې ګناه نه لاس خلم زه به څومره ځان ټیکوم زه به کوم ما کې کومې بیمارۍ دي هغوی اصلاح وکړم پکار دی امام حسین دغه پاره شهید شوی دی امام حسین ژړا پاره نه دی شهید شوی یوه جمله وایم ژړا پاره ځکه نه دی شهید شوی دی قیمتي جمله دی کله حسین مکې نه راوتلو عبدالله ابن عمر خلیفه ثانی دی یو زوی دی عبدالله امام حسین ته مشوره ورکوي یا ابو عبدالله عراق ته ما څه ته به شهیدېږې ته به قتلېږې تاسو به ظلم کېږي ورته ژاړي خپې لاسونه امام حسین څپوي مچې کوي امام حسین مچې کوي خپې لاسونه ونې مچې کوي ویله ته ما څه ورته ژاړیا امام حسین علیه السلام د عبدالله ابن عمر خبره نه مني یوه خبره کوم دلته لکه دا ځینې خلک ژاړي څه صرف ژړا پر امام حسین نه دی شهید شوی هغه نه بعد عبدالله ابن عمر په ژړا شولو چې حسین ته خامخا چې کله عراق ته څه یو کار وکړه ویله لږ ما ته دغه تڼۍ خلاصې کړه چې کله حسین ګریوان د بټن ورته خلاص کړل ویله هغه ځینې د لږ ماچي کوم چې کوم ځای باندې ته پیغمبر مچي کولې خلیفه ثانی زوی دی عبدالله سینې باندې زړه باندې چې کله مولا حسین بټن ورته خلاص کړل هغه ځای باندې عبدالله ابن عمر یا ماچي کړلو خبرې ته سوچ شولو حالانکه دا عبدالله ابن عمر دی د علي علیه السلام بیعت یې نه وکړلو امام یې نه ومنلو
مطلب نورو خلفاو بیعت وکړو خو علي نه انکار وکړو دی په باوجود هغه حسین مچي کوي. مقصد دا دی حسین صرف مچي کولې پاره نه دی، متمخانه صرف مچي کولې پاره نه دی، علمدار نشان صرف مچي کولې پاره نه دی، څه ما چې د کړی دی خونې دې لګولې دی، خونې نه کور باندې د عباس پرچم لګولې دی، اعلان دی کمرې کې بیٹا کی گناه کیږي. خبرې ته موږ یک سوالو دغه پر امام حسین اصلاح پر وته دی په کار اصلاح وشي کني دا مچ کول دا جړو عبد الله ابن عمر کړی دی حسین سینې باندې ما زهرا زوی سینې باندې ما چې کړلو او ته و جوړې دو جړو مغیا کړی دی سینې باندې ما حسین منلو نه خو صرف مچ کول سم مسله نه حل کیږي چا سره حل کیږي لکه کوم کربلا کې شهدا او د مود پر نشان دی ورمن زهرا زاد باندې اخري یو کله صلوات واستوي اللهم صل بس د امام حسین علیه السلام یو مبارک حدیث هغه دا دی امام حسین علیه السلام ما ویل دا میاشته دوی جملې مولا په ویرنه کوي دا میاشته څه کومه د محرم بیعت نه انکار و د خپل ځان اصلاح بیعت نه انکار و د خپل ځان اصلاح د خپل ځان ټیکوله خپل ځان جوړوله خپل ځان حسینی جوړوله خپل ځان د امام زمان سپاهی جوړوله خپل ځان زینبی جوړوله خپل ځان علوی جوړوله خپل ځان زینبی جوړوله دی پر محرم راغللو بیعت نه انکار څه مطلب حسین دی آئی مثلی لا یبایع مثلا مولا حسین سکلا اول ملکات د مدینه گورنر ولید بن عتبہ سے وکړو ولید وته ای یا حسین یزید تونه بیعت غسته ده ست بیعت وکا سکلا دا جمله حسین زهراوی حسین واوریدلا د مدینه گورنر ته دی آئی شجاعت سره مډنتو سره بہادری سره د سترګو کې سترګې وجولې حسین د ولید ای گورنر ته ای زه حسین بیا بیعت حسین دسی مثلی لا یبایع مثلا حسین اق گورنر ته ویلا سی موغن تا کاس موغن تا عزتمان کاس موغن تا ابرومان کاس موغن تا قدرمان کاس موغن تا بہادر کاس د یزید غن تا بغیرات کاس بیعت نشی کوله مجھ جیسا حسین نے نہیں کہا حسین دا نویلا سے انی لا یبایع یزید حسین دا نویلا سے ز حسین دا یزید بیعت نکوم جملے تم سوچ دے حسین دا نویلا انی لا یبایع یزید زد یزید بیعت نکوم بلکہ حسین دا ویلا بلکہ حسین نے یہ کہا مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی ہر زمانے میں ایک حسین جیسا ہوگا اور ایک یزید جیسا ہوگا کبھی بھی حسین جیسا بہادر انسان حسین جیسا شجاع انسان حسین جیسا عظیم انسان یزید جیسے ذلیل انسان کی بیعت نہیں کر سکے گا اے حسین دغه پیغام دې مو تاسو ته لکه څنګه مو بیعت نه انکار وکړو لکه څنګه مو زلات نه انکار وکړو لکه څنګه مو دغه بیعت نه انکار وکړو انداسه تاسو ته ځکه یو داسې مرحله راشي چې هغه ځکه تاسو باندې تنگ ساوي هغه ځکه د دین سودا کیږي هغه ځکه دین باندې تنگ ساوي هغه ځکه دین د لپاره قرباني ضرورت وي بیا مو نه سبق زده بیا مو نه قرباني سبق زده بیا مو زته د پیغام در کوم چې اکبر غنته زوای قربان کا اصغر غنته ځان قربان کا عباس غنته ورور قربان کا جیل ته لور شه خیمو غنته خونه وسی زوا خو دین هیڅ قسم ته تنگ سي تا ورنه خبرې ته سوچ دے آخری جملې دی بس دې زه تاسو نه ډېره معافي غواړم ډېره قیمتي جمله ده مو جوانانو لپاره مجھ جیسا مثلی ہر زمانے کے حسین پشانتے ہوئے مثال روان دے ہر زمانے کے بدو یزید پشانتے ہوئے ماڈل وی دو حسین پشانتے ہوئے ہم یو ماڈل وی لیکن یو طرح وقسا اسرائیل دو یزید ماڈل دے ایران دو حسین ماڈل دے ایران دو داگا پیغام ورکوی ایران دو داگا میسیج ورکوی سو ماد انقلاب سباک ماد آزادے سباک اقبل حسین ازدا کرے دے لیکن خمینی آئی ما ہر چے دارم السید شہداء دارم موسکم انقلاب راوستلو موز ایران کامیاب کړلو موز ایران ته ازادي ورکړله دوم کربلا کې حسین ازدا کړی دي
عزیزان گرامی بس دی دخت اصلاح ټوله دنیا یو طرف ته شي د عربو بغیراتو ملکونه وکسوي استعمار د وکسوي امریکا دی برطانیه اسرائیل دی دا ټوله یو طرف ته خوبیولی دی صرف هغه ملک بیدار دی سیسه پلائی ہوئی دیوار غنتا مقابلې ته ولاړ دی هغه ملک باندې د مولا حسین جنډا لګېدلی دی هغه د دی زه هیڅ قسم ته بیعت نشم قبلوای زه هیڅ قسم ته ذلت نشم قبلوای زه هیڅ قسم ته شکست نشم قبلوای که تنها ویلی نه یم ولاړ که ما باندې اقتصادي پابندۍ ویلی نه دي که زه مشکلاتو کې ویلی نه یم مبتلا بیا هم د فلسطین مدد کوم بیلی نه پرېږدم عزیزان گرامی بس دی موږ ته د حسین دغه شی بیله ویلی نه وي 72 ویلی نه وي 2 ویلی نه وي سپین ږیری حبیب ویلی نه وي د سا وړوکې د شپږو میاشتو اصغار ویلی نه وي وړه بلبله ویلی نه وي د سره خو چې کله د حق لارې باندې روان وي چې کله یې تو مقصد حق دی چې کله یې تو منزل صفا دی بیا که ته تنها ویلی نه وي که بیا تو مقابلې کې فوجونه ویلی نه وي بیا هیڅ قسم ته ما ډارېږه یقینا حقیقت کې به فتح و نصرت بې تا وي و شکست بې تا دیخ نه وي بیا عزیزان گرامی بسته بیعت 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 ذلت بیعت یعنی ذلت انسان حسینی انسان بیعت نشی کوي بیعت یعنی خپل بیعت عربی کې چی دی یعنی اپنے آپ کو پیروح کرنا اپنی کا سودا کرنا خپل ځان سودا کولا حسین دی مثل لا یبایو مثلا اموغن ته غیرتمن کس خپل ځان هغه یزید په شان ته کس ځان نشي خرڅوله خپل سودا نشي کوله مثل لا یبایو مثلا اموغن ته کس عظیم کس ځان نشي خرڅولی بیعت یې خپل ځان خرڅوله عزیزان گرامی بس دی ټایم نه وخت شوی دی آخري پیغام خواتینو ته امو حرام آداب دی استقبال دی تاسو ته امو ځان ته پیغام دی بیا تاسو ته هر څو خپل اصلاح وکړو حر جوړ شو لکه څنګه حر د یزید نوکرۍ نه ځان آزاد کو ډالر یې پرېښل هغه نوکري هغه دبدبه یې پرېښله لسم شپې حسین ته راغلو هڅه موږ داسې دغې میاشتې کې خپله اصلاح وکړو خپل ځانونه تیار کړو مولا حسین سره ځانونه میلاو کړو یوه خبره تاسو ته دغه وی آخري خبره هغه خویان دپاره دی یو میسج چې کوم دغه خپلو خویندو ته ورکوم کومې خویندې ما کیدای شي خویندې ما خبرې واوریا خواتین څه کومې دي ما خویندې هغوی مجلسو ته راځي ازاخانو ته راځي متمخانو ته راځي زه خپلو خویندو ته یم او د ما عزیزو خویندو او د ما پاکیزه خویندو چې کله حسین متمخانې ته راځي چې کله حسین متام ته راځي بیا داسې متام ته راشه لکه څنګه شام کې ورمنې زینب متام ته ښځې راتللې بیا عاجزۍ سره راشه ساده به دا جامې واچوه ساده کپړې واچوه ځکه چې ته خپل ځان مختلف قسم ته سټایل ما جوړوه جامو کې بوکرې کې ټیکري کې لباس کې مختلف قسم ته سټایلونه ما جوړوه مختلف قسم ته پوزیشن ما کوه مختلف قسم ته میک اپ ما کوه ځکه دا شیان ما که څه دا د میک اپ ورځې نه دي دا د ژړا دا د براخې ورځې وي داسې نه وي څه متام ته راشي متمخانې ته راشي شام نه ورمنې راغلی وي تا میک اپ والی وي ورمنې و د مشرې بیبي د وړې بیبي تا میک اپ باندې سترګې پرېوتې بیا به کسان په ورمنې باندې وي ستا ټوله زندګي به د بیا سپېرا وي که صحیح نه دی که ویې لیدلې صحیح دی ته خو به یو ساعت سټایل وکړې لاس منټو پوره نیمې غنټې پوره به مخ د صفا وبرېښېږي میک اپ به وکړې خو بیا به د ټوله زندګي تباه و برباد وي که بیبي مخ د نه وړولو که بیبي خیرې وکړلې بیا به قیامته پورې به بیا خاورې زه نه کسې خویندو زه تاسو ته دا میسج در کوم ځکه حسین متمخانې ته ساده بده راشه زړې جامې واچوه لکه څنګه ورمنې زړو جامو کې شام کې متمونه کړي دي حسین یې ژړلی دی حسین متام ته رسې ساده بده راشه ځکه ساده بده راشه چې کله ورور د مړ وي هغه جنازې نه میک اپ نه کوي کله زوی د مړ وي هغه جنازې نه میک اپ نه کوي کله پلار د مړ وي هغه جنازې نه میک اپ نه کوي هغه نه ته نوي جامې نه غستوي چې کله هغه نه نوي جامې نه غستوي نو د 72 شهیدانو متام ته بیا نوي جامې ویلې چاوي د حسین متام ته بیا ویلې نوي جامې چاوي بیا د ویلې نوي پوزیشن یې بس نورو جلکیو ته نورو ښځو ته چې دغه شی جامې مې خستي یا دا شی وخه آیا بیبي ته د حسین جنازه نه دی آیا 12 امام عزادار نه دی آیا ورمنه عزادار نه دی چې کله خپل پلار جنازې نه نوي جامې نه غستوي میک اپ نه کوي بیا د حسین متام ته ویلې میک اپ کوي عزیزان گرامی بس دی اما آن آخری خبره وه تاسو ته پته دی محرم میاشت دی او به نن یا سبا وي
تاسو نیټ باندې کسوي چې کله محرم میاشت ته ولیدلی شي د حسین کوبې باندې کوم سره جنډا لګېدلې ده تاسو نیټ کسوي سبا ما اعلان ولیدلو چې سبا اتوار باندې سبا شپې به کربلا کې حسین و علمدار کوم سرې جنډې دي هغه به تورو جنډو کې بدلېږي ځکه څه یوه ورمنه ازاداره دی ځکه څه یوه بیبي دی یا غزوي مطام شروع شولو ځکه څه یوه مظلومه سپین ساري بیبي دی د هغه علي اکبر شپې ورځې راغللې ځکه یوه بیبي دی چې هغه درو ورځو زوای تږی و علي اصغر غنته زوای شهادت هغه شهید یاد ورځې راغللې تاسو وکسوي کربلا کې د حسین جنډه تور علام کې بدلوي و قیامت مطام یو واقعا زهرا بیبي هغه مجلس ته رسي هغه د حسین قبر ته رسي عزاداران حسین بس تاسو ستړي شوي دغه قافله تاسو وکسوي لکه څنګه مو ویل چې واد وی جملې ډېر زیات مطام د کوم باز دی واد وی جملې دغه تاسو وکسوي نن سبا بل سبا دویم محرم دی دویم محرم باندې حسین د کربلا ځمکې باندې وکوزیږي حسین سره قافلې کې حسین قافله اوس ډېره ښکلې ده حسین قافلې کې د علي اکبر مور لیلا ورکې ده حسین اوس کربلا ته کوم کاروان روان کړی دی دا کاروان ډېر ښکلی برېښي ښکلي پردې ونې لګېدلې دي کجاوې ورباندې لګېدلې دي وښانو باندې ډېر عزت سپرې دي دغو کجاوو کې سپین ساري لیلا ورکېدی دغو کجاوو کې د اصغر مور اباب ورکېدی دغو کجاوو کې حسین سره وړه لور سکینه دی دغو کجاوو کې وړه بلبله وړه بیبیا ورکېدی د عزت پردې چولې دي وړې بیبي توره بوکرا په سار دی ازادارو دوا وګذر څوی خدای دا کاروان انداسې ښکلی پاتې کې خو نه کله له سمزدګار وي وړه ورمنې به هغې بوکرې سې فریادونه کوي کله شامي غریبان وي خیمې به سوي وي نه به خیمې وي نه به ډېوې وي ورمنه به د الله آتش غږونه کوي